احادیث مبارکو کې راځي چې کله مهرونه سیوا شي نو په علاقه کې به زنا عام شي. مهر سیوا دی نو زنا عامه ده چې د پیغمبر اتباعی د شریعت اتباعی مهر به کم شي نو نکاح به آسان شي نو معاشره کې به عفت او پاکدامنی راشي، زنا به معاشره کې ختم شي، واده کول به آسان شي. نو چې واده ګران شو مهر ګران شو نو واده ګران شو نو زنا عامه شوله. نو دا ټول د ملک چې څومره شعبې دي د دې فایده د ملک ترقی دا د قرآن په قانون کې ده، د پیغمبر په اتباع کې ده او د اسلامی قوانینو په نافذ کولو کې ده. وقال الملأ الذین اوی اغی غټانو اغی کسانو کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د شعیب علیه السلام لئن اتبعتم کچری تاسو تابعداري وکړله شعیبا د شعیب علیه السلام. دا کافران دی مسلمانانو ته وایي که تاسو د شعیب علیه السلام تابعداري وکړله نو انکم اذا لخاسرون، بېشکه تاسو به په دغې وخت کې خامخا تاوانیان شئ. نو تاوان څه دی؟ وی دا معیشت ته به ډېر نقصان ورسي، د ملک معیشت به هم تباه و برباد شي. فاخذتهم الرجفة ونیول دی لره زلزلې فاصبحوا فی دارهم جاسمین، نو پشفل دوی پخپل کلی کی جاسمین پړمخې پراته. چې د پیغمبر خبره اونه منله نو پیغمبر مایوس شو، خیره وکړله نو فاخذتهم الرجفة ونیول دی لره زلزله پې راغله او دوی تباه و برباد شو. بعض آیاتونو مبارکو کې راځي فاخذهم یوم الظلة، ونیول دی لره ورځې د سوري. هغې آیاتونو نه معلومیږي چې په دې باندې وریځ راغلی وه، د هغې وجې نه دی هلاک شوي او دلته معلومیږي چې زلزله پې راغلی وه. نو دی د کم عذاب د پوزریه باندې هلاک شوي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دواړه آیاتونه ټول احادیث په خپل ځای باندې صحیح دي. که زلزله راغلی ده روایاتو کې نو ام صحیح ده، که سورې وریځ راغلی ده نو ام صحیح ده. وایي ځکه چې د شعیب علیه السلام په قوم باندې اول رب العالمین سخته ګرمي راوستله، ډېره سخته ګرمي پې راغله، نه به سوري پیدا ورکوله، نه به اوبه څکلې، نه به هغه تنده ختمېدله، ځکه دا خو عذاب و. دی به تیخانو ته ننوتل او ځان به یې د ګرمۍ نه بچ کو. هغې کې هم ګزاره ونه شوله نو دوی داسې ځنګل طرف ته ووتل. چې ځنګل طرف ته ووتل نو رب العالمین یوه وریځ راوستله، د هغې وریځ د لاندې یخ سوری و. دی وی دقم د بچو ذریعه ده نو دا ټول قوم لاړ د هغې سوري د لاندې ودرېد. یوم الظله ورته وایي، ورځ د وریځې، وریځ راغله، دی وی لاندې تېنه یخه سوری دی نو دوی په سوري ودرېدل. علم نو چې دا الله دې ته جمع کړل، چې د سوري ته یې جمع کړل. علما وایي د هغې سوري نه په دې باندې اور راوورېد د برې نه، چې اور راغی او بیا پې زلزله راغله نو اور او زلزلې دی تباه و برباد کړل. نو زلزله شته دی، وریځ راغلی و، دا هم ټیک ده. بعضې علما وایي د ده دا قوم چې دا دوه ډلې شوی و، نو په یوه ډله باندې دغه عذاب راغلی او په یوه ډله باندې دا زلزله راغلی و. په یوې دا سوری راغی، اور پې راوورېده، هلاک شول، او په بل حصه باندې دا زلزله راغله، د هغې په وجه باندې هلاک شول. نو فاخذتهم الرجفة، ونیول دی لره زلزلې، فاصبحوا فی دارهم، نو شول دی په خپلو کورونو کې. دارهم معنا په کور خپل کې، یعنی په خپل کلي کې. جاسمین پړمخې پراته، مړو او پړمخې پراته. الذین، دا کم کسانو
کذبو چې دروغجنې وګڼو شعیبا شعیب علیه السلام له دې دروغجن وګڼو نو الله داسې سزا ورکړله کأن لم یغنو فیها گویا چې دی نو اوسېدلي په دې کلي کې داسې عذاب پې الله راوستو چا نښې نښانې ورله د کورونو ختم کړې چاته پته هم نه لګېده چې دلته قوم اوسېدلی دی الذین کذبوا دا هغه کسانو چې دروغجنې ګڼلی شعیبا شعیب علیه السلام لره کانو هم الخاسرون هم دوی شول تاوانیان دی به دې نورو ته ویې د ده خبره مه منئ تاسو به تاوانیان شئ نو هغه خپله تاوان کې پرېوتل فتول عنهم نو واپس روان شو دا شعیب علیه السلام عنهم د دوینا د هغه ځای نه واپس شو شعیب علیه السلام او د ده ملګري چې کم چا منلی کم ځای ته رالل علما وایي مکې معظمې ته رالل هلته آباد شول د مرګه پورې دی بیا په مکه کې اوسېدلي دي نو چې کله پې عذاب راغی نو شعیب علیه السلام تینا روان شو تینا چې وی کتل نو دی پړ مخې پراته دي مړه وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی اے زما قومه په تحقیق سره رسولی ما تاسو ته پیغامونه د خپل ربو خیر مې لټولی ستاسو دپاره نو پس څنګه به زه خفه شم په هلاکت د قوم کافرانو باندې علما وایي دی خو شعیب علیه السلام ډېر تنګ کنه خیری ورته وکړله نو عذاب پې راغی خو بیا هم پیغمبر د قوم ډېر مشفقي نو چې مړی ولیدل چې هلاک شول نو بیا ورته م وایي ګوره زه ستاسو ډېر خیر خواومه ما درته پیغامونه را رسولي خو تاسو بیا هم نه منلن نو نن زه ولې په تاسو افسوس وکړم بیا م علما وایي دې کې د پیغمبر شفقت پروت دی چې پیغمبر به هر راته به د قوم ډېر مشفق و خیره وکړله ورته بیا وایي ما درته ګورې دا ټول پیغامونه را رسولي نو که تاسو منلی وې تاسو زما خبره منلی وې نو نن به دې حال کې نه وی پراته